قائد جمعیت په میدان عمل کې هغه مجاهد دی د جمعیت علماء اسلام دغه قافله دا نن په پاکستان کې اگر شاعر الله محافظ جماعت دی اگر ختم نبوت محافظ جماعت دی ان شاء الله که جمعیت علماء مطالبه وکړه ما ورته قسم دی بیا موږ خپل وینې ورکولو ته تیار یو بیا خپل سرونه ورکولو ته تیار یو مړه وټ څه ته ویل کېږي وټ خو وړوکې خبره او د مولانا صاحب مخالفت مه کوئ. مولانا صاحب د غیرت تباهۍ ذریعه او سبب زموږ دپاره جوړېدی شي. موتا کرې مدرسو کې ناست یو دا ګیرې پګړۍ هم دي په دیني شعبو کې لګیا یو. یقین وکړه دلته مولانا فضلالرحمن صاحب زموږ د ټولو دپاره امان دی امان. په خپله مخالفت مه کوئ. مولا صاحب خپلې خپې په خپل لاس په تبرګي باندې مه وهئ. اوس تاسو ته هغه په ژوند کې پته نشته دی الله تعالی دې نه وکړي چې کله مولانا صاحب نه وي بیا به درته پته ولګېږي چې دا موږ د چا په سر لګیا او دلته په دې د ملک څوک سیکولر کوي لګیا دي د هغوی مخې ته مولانا صاحب صرف مولانا فضلالرحمن صاحب ولاړ دی. هغه پوهېږم هغه دغه خلکو سازشونه ناکام هم جوړوي او ډېر په جرات سره ولاړ دی مقابله کوي. مولانا صاحب د ټولو علماو تحفظ مولانا صاحب کوي د ټولو دیني ادارو د ټولو دیني خلکو تحفظ مولانا صاحب کوي. که دغه نه ولا کې کال کې درله درس ختم کړي نو ما او تا ته پکار چې هغه ته دعا وکړو مخالفت یې ونه کړو. مولانا صاحب دا د تباهۍ خبره ده چې څوک زموږ محسنین دي موږ به هغوی پسې بدر زموږ دا نور خلک د مولانا صاحب مخلصین به وي خو هغسې د مولانا صاحب غونته کې بصیرت او بصارت یو هم نه لري. زمونږ کره ختم نبوت شعبه ده زمونږ کې وفاق المدارس دی زمونږ کې تبلیغي جمع زمونږ څومره شعبې دي دا ټول په ټوله مولانا صاحب د مولانا صاحب د دې دپاره ډال دی ډال. چې کله مولانا صاحب نه و بیا به دې ورته پته ولګېږي او د مولانا صاحب مخالفت مه کوئ. مولانا صاحب د غیرت تباهۍ ذریعه او سبب زموږ دپاره جوړېدی شي. مولانا صاحب دا ما او تا چې څنګه مسلکي ذهن لرو که نه د دې نه کلک ذهن مولانا فضلالرحمن صاحب لري. ته ورسره ناست نه یې ته کتلی نه دی هغه زموږ علماو طلباو دپاره خصوصا د نورو مسلمانانو دپاره عموما د مولانا صاحب ملګرتیا او کلک په هغه پسې ودرېدل دا زموږ دپاره فرض دي فرض. مولانا صاحب که مونږ یقینا د ده ملګرتیا ونه کړو مونږ یې مخالفت وکړو قسم دی وروسته چې کومه ګناه کوم وبال به را روان دی کومه تباهي را روانه ده ما او تا به ورسره مکمل شریک یو په دې کې.